أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دا آیت لستل شوی دی، دی کې د آخري ټکی چې دی د دې ترجمه دا بیا واورئ چې تاسو ته یادی. هنیئا مریئا، هنیئا مزیدار، مریئا بے نقصان. نورم د دې غنې معنی هغه مونږ کړې وي، هدایات کوي چې چاته بیا سباله سبق ښایي نو چې آسان ای درته. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. دلته اوس دا څلورم حکم دی په دې صورت کې چې ګوره د یتیمانانو د مالونو حفاظت. دلته وی کوم خلک نه پوهیږي، بے وقوف وي، کمکلی، ناپوهی، داغي د مالونو حفاظت وکي. د آیت ترجمه وام او بیا داغي وضاحت کوما. ولا تؤتوا السفهاء، لا معنا نه، تؤتو ورکول، ولا تؤتوا السفهاء او مو ورکوي تاسو السفهاء بے وقوف ہوتا، کمکل ہوتا، ناپو ہوتا. اموالکم التي ستاسو اغمالنا جعل الله چې ګرځولي دی الله لکم ستاسو د پاره قیاما سبب د ژوند تیرولو، یو ذریعہ د معاش، سبب د ژوندون، قیامن سبب د ژوند. ورزقوهم فیها او خوراک ورکوي هغې ته په دې کې، وکسوهم او لباس ورکوي هغې ته، جامې ورکوي هغې ته. وقولوا لهم او وای اغیتا قولا معروفا، وینا نیکا. آیت کې خدارال کمکل المال مور کوئی، بے وقوفانو تا مال دولت پیسې هغه مور کوي. ها دا پیسې مور کوي، نور داغي چې کوم ضرورتي هغه ول پوره کوي، خوراک ساګ دی داغي جوړه جامه ده هغه ول پوره کوي، خو پیسې ورته والا کوي. ما وجه دا ده چې دا مال چې ډیر قیمتي څیز دی او دا به د خرابېدو نه بچ کوي، د ضایع کېدو نه به بچ کوي. نو سفهانه مراد څوک دي؟ د سفهانه مطلب چې دی کمکل او نابالغه یتیمانان دي. مخکې ویل شو چې یتیمانانو مال مخوري کنه، دلته ویل کېږي چې کله تاسو یتیمانانو مال به ورکوي، خو که دا یتیمانان نابالغي یا دا یتیمانان چې دا ناپوهي، نه پوهېږي په پیسو ساتلو، ګټلو او خرچه کولو، نو ناپوهي پکې ده، کمکلي پکې ده، نو بیا به ول مال نه ورکوي، ځکه هغې خو به یې والوځي، دغسې به یې خراب کړي. نو دا یو مطلب شو. دویم مطلب دا دی د سفهانه مراد خزي او بچی دي، یعنی خپل بچولا خپل خزولا مال داسې مور کوي چې تاسو یې ورته حواله کوي چې بس دا واخله، او خپل بیا محتاجي او پیسو پسې ګرځي. یعنی دی کې کمکلی دا د خپل د مال حفاظت نشي کوله، ضایع به کی. نو دویم مطلب هغه دا شو، تاسو خزو ته ماشومان ته
پیسې ما حواله کوي، مال ما حواله کوي. ها د هغې چې کوم ضروريات دي هغه ول خپله پوره کوي. دریم مطلب هغه دا دی هغه کس چې هغه د مال د حفاظت د پاره ورسره پورا پوها او عقل هغه نشته دی. نو مطلب دا دی پدې کې خزي ماشومانان یتیمانان دا ټول هغه شامل شول. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې ناپوه خلکو باندې مالی معاملات کول، یو کس دی هغه پوه نه لري او هغه گاڑی خرڅي را خرڅي زه خپل ازمکه وای زه خرڅوم نو وایي چې نه ته نشي خرڅولای ته د سره پوهیږي نه په سبان. نو پاره کې ډیر کسانی او ډیر اسباب دي لکه دین اسلام چې دی د کم عمره په وجبانی یا یو کس لیونی وي لیونتوب په وجبانی کله به کمکلی وي یا بی دینی وي چې انسان چې د خپل مال بیا اسی دوړه کوي او ضایع کوي نو مالی معاملات کولو باندې شریعت په پابندي ولګي چې دا کسب دا دغه نه کوي. لکه کله کله یو کس عمر ډیر زیات سیوا شي نو دا ډیر عمر سیوا کېدو په جام په کار نه کوي نو بیا پاغه هم پابندي ولګي چې ته بس ځایونه خرڅول مرڅول کورونه خرڅول مرڅول دا نه کوي. وجه دا ده چې سبي نقصان بکي. نو اسلام هر طرف ته څومره ناشنا مسائل هغه بیان کړي. کله په مفلس سړي باندې یعنی هغه ډیر غریب انسان چې قرضې په ډیر ختی دي او د سره سمال دی نو کله په هغه باندې هم په مالی معاملات کولو پابندي ولګي چې اسنه د دا مال خراب کی او قرض چې چا په قرضې دی هغه ته بس ملاويږي نو د قرضې خلاصي کی. نو دا یو مسائل پدې کې هغه ذکر دي. نو بیا د دې خلاصو اوري یتیمانان ماشومان خزي چې په نلري د مال د سنبالولو دې ته مال با نه حواله کوي. کله چې دې کې عقل او فکر دې شعور دې په هدا نو بیا بولور کې د غیر رستو ذکر هغه راځي. یو حدیث دی صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې رب العالمین الله رب العالمین د درې کسانو دعاګانې نه قبله. یو رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، یو کس دی داغه په نکاح کې بد اخلاقه ښځه ده او دی ولا طلاق نور کوي. چې چا ښځه بد اخلاقي نو د کې هم بد اخلاقي راځي کنه هر وخت به جګړې هر وخت به جنگونه او شر فساد وي نو ډیر نقصانات به کیږي. نو دا داسې کس دعا نه قبلېږي چې داسې ښځه ساتي چې بد اخلاقه ده. دویم کس هغه کس چې په بل سړي باندې مال دی پیسې دي او دې په گواه نه جوړي الکه سباله واغه منکر شي نو بیا وسکه سر به دیوال را خلاصه نو چې تا په چا پیسې دي ورکه نو گواه پکې جوړ کا چې هغه کس گواہی ورکړي چې د په پیسې دي. دا یو بل مسله شوله چونکه دا سه خبري هغه ذکر کوي چې داغه د وجه دا ژوندۍ خون خرابيږي نو دا سکاري مکوي چې بیا وروستو پریشانی یا پریشانای سره زندگی تیروي. او درې هغه کس چې دعای الله نه قبلې هغه دی چې بیوقوفانو له مال ورکوي بیوقوف ته مال ورکوي. حالانکه الله رب العالمین فرمایلی دي چې ولا تؤتوا السفهاء اموالکم کما کلوا لمالنا مور کوي. بیا رب العالمین دی آیت کې تو قرآن راواله کنه دی آیت کې رب العالمین مال تا قیامن ویلې ده قیام چې انسان په ولاړی لکه ګور ډیر خلک یې هغه ناس یو پکې ولاړی نو هغه ولاړ د لری نخکاری او ټولو وته توجه وي نو دغه رنګ مالدار سړی هغه دغه شهرت ومي دغه ته ټول خلک متوجه ومي هغه ته ګوري ومي او
چې غریب مسکینی داغه څه پروا نه کیږي گویا چې ته به ولاړې کله چې تعالی الله مال راکړی مال در سره دی سورۃ النساء 4 سپاره ده آیت نمبر 5 نو چونکه مال چې د داغې نه بغیر د انسان دنیوي فائدې دنیوي حالات برابر نه پاتې کیږي علامه زمخشري هغه لیکلي دي چې مال د مؤمن د لپاره وسله ده چې یو مؤمن مسلمان له الله حلال مال ورکړي دا د وسله ده سفیان ثوری رحمت الله علیه خپل مال به اړو راړو او وی به کدا نه نو بنو عباس او ما زبې چې د خپل لاس رومال جوړ کړو یعنی مانه به تولیه جوړ کړی و نو مقصد د دې څه شو یعنی حلال مال ډیر ښه شی دی دا چې کوم بدی دا هغه دا چې یو کس حرام مال ګټي یا دا چې مال ګټي په خرابو ځایونو کې بیا خرچه کوي د دې بدی دا یا مال ګټي مال سم دی خو مال سره داسې محبت دی چې داغي د وجنه حرام کارونو کې پریوزي یا چې الله په کوم فرض او واجبات هي هغه نه پوره کوي هغه پریږي دي بیا منه ده نور چې په مال کې ته د الله حق هغه ادا کوي لکه څنګه چې پرون حدیث کې تیر شو چې الله ولا مال ورکړي وي صحیح ده او پاره کې د الله نه یریږي صله رحمی کوي خپل ولی ساتي او د الله حق پیژني صحیح نو مال بیا ډیر خشه ده نو قران کریم یو ځای کې د حلال مال ته قیام ویلې سبب د ژوندۍ او په سورۃ المائده کې 97 نمبر آیت کې خانه کعبه ته سبب د ژوندۍ ویلې یعنی یو خدای یو کس سبب د ژوندۍ دی یو لارا یو طریقه د ژوندۍ ده یو ذریعہ د ژوندۍ ده هغه مال دی حلال مال چې دې سره انسان خو ژوندۍ تیرول شي او یو د ټولي دنیا د انسانانو ژوندۍ یو سبب دی هغه خانه کعبه ده یعنی کله چې انسان سره مال نه نو د ژوندۍ تنګي صحیح ده نو دا رنګ کله چې خانه کعبه نه و بیا دنیا کې خانه کعبه چاروانه کړله نو دنیا بروانه شي په خبره مې پوښي نو یو انفرادي ژوندۍ ده یو کس هغه د لپاره حلال مال ضروری دی او یو چې د ټولو خلکو ژوندۍ ده د ټولو دنیا د انسانانو ژوندۍ ده هغه د لپاره د خانه کعبه آبادی ضروری دی کدا خانه کعبه روانه شوله نو دنیا به روانه شي بیا الله رب العالمین دنیا دا ټول خلق ختم کی نو دا دویم شو بل وګړه ورزقوهم فیها دی کمکلولا په دې مال کې خرچه ورکوي یتیمانانو ته خزو ته بچو ته خوراک څخه د کپړو خرچه هغه ورکوي تنګي په مراولي نو دا یو مقصد شو ورزقوهم فيها او بل وقولوا لهم قولا معروفا او خبري ورته چې دی هغه نرمي خبرې کوي خې خبرې هغه ورته کوي یعنی مقصد دا دی هغه وایي چې لکه دا خو زما مال دی آیتیم وایي ته بالکل دا استعمال دی خو ست نه پويږي که درمه کدلا ټول ودوړه کې اورستو بیا خپای چې کله ته پوښوي نو زه به دل درکوم چې زه پوښم چې ته سنبالول شي ته حفاظت کول شي نو بیا زه به دل درکما نو معروف قول معروف خبره اغه ته وای چې انسان اغه سره د انسان زړه ته سکون ملاويږي دا څه خبره وته چې زړه په ټکور شي زړه ته په سکون هغه ملاو شي بل علامه علوسی رحمت الله علیه هغه لیکلی دي چې دې کې د یتیمانانو دینی اصلاح او تربیت هغه هم شامل دي چې دې تبا خې خبرې کوي نو خې خبرې څه دي قران او حديث یعنی دینی علم ورته وخایي دې کمزور ہوتا زنانه ہوتا ماشومان ہوتا یتیمانان ہوتا دینی علم ورته وخایي هغه سره په سیوا کیږي هغه سره صلاحیتونه انسان کې پیدا کیږي او راضی ها دغه قول معروفه داوم دې خبره دي ته وای کنه چې دعاګانې وته کوه یتیمانو پر دعاګانې
خپل ښځو بچو دپاره دعاګانې. قرآن کې راغلی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ښایسته ښایسته دعاګانې راغلي دي. نو یا دغه یتیمانان دوی ته دعاګانې کول چې بارک الله فیکم، الله تاسو مال کې، صحت کې، عمر کې الله په تاسو کې برکت واچي. نو دعاګانې کول. بل مطلب هغه دا دی دی چې دا یتیمانان او دا بچي دی با عادت کوي د دنیا د معاملاتو سره، لین دین سره. کوم ماشومان چې هغه په کورونو کې دغه سي وی نو هغه کې پوه نه راځي. لکه بعضې مور او پلاري موري نو خپلې لوڼه هېڅ چېرته چا کرم بوځي نه، نو هغې وروستو زندګي ډېره خرابوي، نه پوهېږي چې دا زندګي څه ته وایي، د دنیا څه ته وایي، حالات څه ته وایي، هغې نه پوهېږي. بعضې پلاران خپل بچي چېرته نه بوځي راولي، نو هغه بچي هم بیا چې دی ناپوهی. نو دیو چې مخکې مشرانو به خپل بچي سمدستي چې پوه به یې راتله حجره جومات او غم خاده دی کې به یې ورمخکې کول، بلکې داسې کس به ډېر بد ګڼلی کېده چې هغه به دې میدانونو کې نه و. نو هغې له به یې پوه ورکوله. هغې به اوس معاملات خلکو بس پریښي دي. بچي یا چې دی نو صرف اسکول ته پریښي دي چې اسکول کې به صحیح زده کوي، یا صرف مدرسې ته پریښي یا ټیوشن ته پریښي دي، او خپله ورسره هېڅ نه کوي، خپله هېڅ تربیت نه کوي. او دا یاد ساتل پکار دي چې د اولاد تربیت کې چې دی د ټولو نه ضروري خبره هغه دا ده چې خپله دا مور او پلار یې سم شي، دا مور او پلار دا ذمواري وګڼي چې زموږ ذمواري ده، دا چابي ده د اولاد د تربیت. څو پورې که دا نه نو که ډېر طریقې ورسره وکړی شي هغې نشي صحیح کېده، او دغې ته یې مور او پلار غاړه نه کېږي، ولې چې ځان ستړی کول دي پکې کار، وخت به وله ورکوې، کینې به ورسره، دغې ته یې غاړه نه کېږي او د دې نه بغیر کېدی یې نشي. بهرحال دا ضمن کې یو خبره هغه راغله. نو د آیت ترجمه اوس یو ځلې بیا وګورئ. ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي بوقوفانو ته مالونه. ولا تؤتوا السفهاء مور کوي تاسو بوقوفو ته اموالکم التي ستاسو هغه مالونه جعل الله لكم قیاما. اموالکم و ستاسو مالونه، حالانکه هغه مال خو د یتیمانانو دی، الله رب العالمین هغې له تاسو دا مالونه مه ورکوئ. دې مقصد دا دی. یو خو پکې دا نور تفسیرونه به هم راشي، او د یتیمانانو سره چې خبره ولګي مطلب دا دی د یتیم د دې مال داسې حفاظت کوه لکه د خپل مال چې حفاظت کوي. خپل مال کې انسان نه غواړي چې دا هسې ضایع شي او دا نقصانی شي او تاوانی شي. نو داسې د یتیم مال چې د خپل مال په شان حفاظت وکړه، ځکه ورته خپل مال وي. اموالکم التي ستاسو هغه مالونه جعل الله لكم قیاما چې ګرځولی دی الله تاسو لپاره سبب د زندګۍ. ورزقوهم فیها خوراک ورکوئ هغې ته په دې کې، وکسوهم او جامې ورکوئ هغې ته، وقولو لهم قولا معروفا او وایي هغې ته وینا نیکه یا ښه وینا ورته کوئ، ښه خبره کوئ. د دې ټولو د هر یو د یو جملې وضاحت الحمدلله هغه وشو. اوس مخکې آیت و د هغې آیت ترجمه کوو او بیا د هغې نه بعد د هغې تشریح هغه به شروع کوو. وابتلوا الیتاما او امتحان کوئ، ازمیخ کوئ په یتیمانانو باندې، حتی تردی اذا بلغوا النکاح تردی چې دی ورسیږي نکاح ته. فإن آنستم منهم نو که معلوم کو تاسو د هغې نه رشدن هوښیارتیا پوهه، فدفعوا الیهم نو ورکئ هغې ته اموالهم مالونه د هغې، ولا تأکلوها او مخورئ دا مالونه اسرافا په داسې حال چې اسراف کوونکي زیاتې کوونکي، فضول خرچي کوونکي، وبدارن او جلتی کوونکي یا په تلواره، ان یکبرو د دې یرینا چې دی برالوي شي. ومن کان غنیا هغه څوک چې وي مالداره، فلیستعفف نو ځان دې پوره وساتي.
پورا ځان دې د یتیم د مال نه وساتي. فلیستعفف نو ځان دې وساتي د یتیم د مال نه. ومن کان فقیرا او څوک چې محتاج وي فلیاکل نو هغه دې اخري د هغې نه بالمعروف په ښایسته طریقه. فاذا دفعتم الیهم نو کله چې ورکوئ تاسو دوی ته اموالهم خپل مالونه فاشهدوا علیهم گواهان پیش کوي په هغې باندې وکفا بالله حسیبا پورا دی الله حساب کوونکې. مخکې ذکر شول چې ماشومانانو یتیمانانو ته مالونه مه حواله کوئ. دلته وایي دوه شرطو باندې حواله کولی شي. یو دا چې دی بالغ شي، دویم دا چې رشد پکې راشي یعنی هوښیارتیا پکې معلومه شي یا پکې راشي. نو هوښیارتوب خو چې دی دا خو ذهن کې دا خو چاته ښکاري نه، خو لیکن داغه د خبرو نه او د عملونو نه پته لګي، په علامو پته لګي چې دا وړوکی دا هلک دا هوښیار دی او که نه دی، دا جنۍ دا هوښیاره ده او که نه ده. په امتحان باندې پته لګي. نو ځکه دلته کې راغلي چې وابتلو امتحان وکړي، ازمیښت وکړي په یتیمانانو باندې. یعنې هغې له څه پیسې ورکړي چې دا پیسې دي دا شی پې راړه دا شی پې راړه یا دا څه شی واخله او دا بیا یې خرڅ کا. نو وبګورې تا ته معلومات وشي. دغسې سودا د پیسې ورکولې او کتل دی چې کول دی چې دی اوس پوهېږي که نه پوهېږي. نو دا وابتلو دی. نو رب العالمین د یتیمانانو اولیاءو ته د سرپرستو ته حکم کړی دی چې سمال ورکولو سره د دې د عقل امتحان اخلي، د عقل او د پوهې امتحان، د ذهني صلاحیت امتحان اخلي. د چا؟ د دې یتیمانانو ماشومانو چې کله دی رالویږي. نو دینه دا خبره معلومه شوله چې د چا د سادهګۍ نه د هغې نه به ناجایزه فایده نه اوچته. ته وایي چې یتیم دی نابالغه دی او نه پوهېږي، راشه د مال کې څه ګډوډ وکړه دمکه. دغه کمزورې کس یو ډېره ښه خبره ده. مثاله وایي ته یو کمزوري کس ته غوسه شوې یا یو کمزوري کس باندې د ظلم وکړه او هغه تاله جواب در نه که، ځکه چې جواب یې نشو در کولی، ته طاقتور وي زورور وي او هغه کمزوری دی. نو که هغه دله جواب در نه که، نو که د هغه د هغې کمزوري رب دله جواب در که بیا بسې د هغې کمزوري کس چې رب دی چې هغه ډېر طاقت والا دی، که هغه دله جواب در که بیا بسې دا ډېره عجیبه خبره ده. دې ته که چا سوچ وکړو نو ډېر معاملات به درست شي چې زه په چا ظلم کومه که ده ما ته څه جواب را نه که ما ته یې څه ونه وي، صحیح ده، نو زه ټیک ده دی خو به څه ونه وي، خو که د ده رب ماله جواب را که بیا بسې بیا به مې څو خلاص کړي څه به مې کېږي. نو دې ځای کې دا مسله هغه ذکر شوله د یتیم ته مال ورکوي، خو چې کله هغې کې صلاحیت تاسو وموندو، احساس هغه پکې وشو، قابلیت پکې رالی، رشد وی صلاحیت ته، قابلیت ته، اهلیت ته، هوښیارتیا ته، دې ته ویل کېږي. بس داسې هوښیارتیا چې د مال حفاظت کولی شي دا پکې وموندله نو بیا وله مال هغه ورکولی شي. خو بعضې خلکو به داسې کار کو چې پوهېدل و چې دا یتیم خو به رالویږي، نو اسراف و بیدارن د یتیم هغه مال به یې ډېر خرچه کو. لکه مثال یو ځای کې به هغه ته د 100 روپو ضرورت و 1000 روپۍ به یې وله ورکړې، صحیح ده، یا یو شی به چې د هغه د 100 روپو په 1000 روپۍ به حساب کو او بې ضرورته به یې چې دی هغه مال ډېر لګاو د دې دپاره چې دا زر ختم شي، ځکه چې دی به اوس رالوي شي او ځوانېږي او بیا به مانه د مال حساب اخلي او تپوس به کوي. نو چې بس اړو صحیح نه هغه وخت کې نو رب العالمین د دې نه هم هغه منع وکړله چې تاسو دا کار مه کوئ. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، مخورئ دا مالونه په داسې حال چې تاسو اسراف کوونکي او جلتی کوونکي او د دې نه یریږئ چې دی به رالوي شي.
نو دا یتیم دا سرپرست شي ولی کله کله یتیمانان داسې کسانو ته پاتې شي داسې ترونو ته مثال چې هغه ډیر مالدار وي صحیح او کله داسې چې غریب هغه خپل غریبانانی او دا یتیم ته ډیر مال پاتې شي د پلار مالدارو اوس د مثال دکانونو پلار مړ شو او د پلار غټ سٹور دی غټ دکان دی گاڑی دی نور څه حساب کتاب دی زمکی دی نو د یتیم دا سرپرست چې مثال ترې دی دا خپلم بچی کنه خپلم کوري نو هغه خپل مزدوري او خپل ګټه وټه هغه کې لګي نو د کار خرابيږي د دې مال دغه مال خرابيږي او کدی مال ته لګي دغه گاڑی او دا حساب کتاب دکان سنبالي نو خپل بیا سکی د خبره ته خیال لې نو دلته کې رب العالمین یو طریقه خو ده وای ګوره کته مالداري کدا سرپرست او دا ولی چې دا مالداري یو ځای بل ځای کار هغه روان دی پیسې ولا راځي نو بیا خو ته د یتیم د مال حفاظت کوا او استماخلا صحیح او د یتیم د مال حفاظت هغه وکا څه کسان دي مقرر کړي هغه له تنخواګانې سوم کیږي هغه کی ته ځان ساته ځکه الله تعالی خپل مال ډیر شي درکړي بس هغه دغه کوا او که غریب وي یو کس نو هغه ودا چلو کی چې دی کی چې بولګي د په مال کې په دې کارونو کې بولګي او د خپل ضرورت مطابق صورت تنخواه چې جوړيږي هغه به اخلي خپل مزدوري به دغه مال نه هغه اوچتي نو اسلام خبره بالکل واضحه کړی ده د ټول لپاره ومن کان غنیا فليستعفف ومن کان فقیرا فليأكل بالمعروف څوک چې مالدار نو ځان خو دې پوره وساتي د یتیم نه مال نه او که څوک غریب وي محتاج وي نو په خاصه طریقه دې داغه د مال نه خوري یعنی کومه تنخواه چې عامه ملاويږي او د ضرورت په پوره کیږي دومره مال تینا هغه غستې شي خو بل خبره بیا رب العالمین کړی دا په دې آیت کې چې کله تاسو پوه شوي چې یتیم چې رالوي شو بالغ شو او د کې پوه راغلی دا صلاحیت پکې دی او مال او ته حواله کوي نو بیا به دا چلو کې گواهان به جوړ کی ولی اسنه سوال بیا چې دی هغه کسرا پاسي چې تا خو مال پیسې نه راکړي یا خلکو یو تابل ته وي چې موږ نه پیسې وخوړې دا سیم کیږي کنه ډیر ځایونه کې لکه یوازې دا نه چې یتیمانان وای ظلم کی کله کله دغه یتیمانان رالوي شي نو دوی په خپل سرپرستو ظلمونه بیا کوي هغه ولخه خیال ساتلی مال ولهم خو حفاظت سره ساتلی وي او دغه باوجود دی بیا رالوي شي او پاغي الزامونه لګي تاسو مال خوړل او دا کړی نو دغه د داسې قسمه خبرونه بچ کېدو د پاره دا مسائل الله ذکر کړی اولیاء ته وي چې اول خدای لا ناپوه دي نو مال ولا د سره مور کوي کله چې پوه رااله او بیا ولا مال ورکوي نو یوازې چرته ګډ کې مور کوي گواهان پکې کینوي داغي په مخ کې ور اسلام څومره صفا سوتره خالص خسته دین دی د جګړو او د دې سيزون لاري اړو ټولي بندي کړي دي او بیا رب العالمین فرمایي وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب کوونکې پورا دی الله حساب کوونکې یعنی که تاسو څنګه ګړبړو کو الله ډیر زر حساب کوونکې او رب العالمین د حساب نه څه شي هغه بچ نه دی نو داغې نو یریږي چې رب العالمین به حساب کوي را سره داغې نو یریږي اوس بل آیت دی للرجال نصيب مما ترك الوالدان د سړو د پاره حصہ دا او برخه دا مما دا غ مال لا ترك الوالدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او د خزو د پاره نصيب حصہ دا او برخه دا دایت کې ټول خزي دایت کې دایت او دا حوالم یاد کړئ چې قران کې الله ویلي چې خزو د پاره برخه د میراث کې وللنساء او د خزو د پاره نصيب حصہ دا برخه دا مما دا غمال نا ترکل والدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو کسو کوئی چې مړه خلک مالو دا داجی او اباجی خلک مال پرې هغه سدي وای کلک دی او کډیر دی
نو څنګه چې الکانو ته پکې حصہ ملاويږي جنکو ته هم ملاويږي مما قل منه او کثر دا غمالنا چې لګي او کډیر وي دا قران کې اوس خپل وی مما قل منه دا غمالنا چې لګوي د دینه او کثر یا ډیر وي نو څنګه به تقسیم به څنګه کیږي خپل به جرګه کې خلک کینی او بس حساب کتاب وو کی نه الله او د الله رسول چې کما حصہ مقرر کړ پاغي بکیږي نو دوه قسمه زیاتی کیږي ها یو خدا دې چې خذل ایسنور کې خلک لور خور لا پکې حصہ چا بازه پکې لاداوي لور خور لا پکې جنکو لا پکې چا میراث راوسته جنکو یې سیمې سینې دا چې مونږ واده کړی دی او دا خرچې کړی بس دا حصہ شو کړ دا د ظلم خبرې دي دا څنګه حصہ هغه خطابانه جدا فرض او دا میراث کی څور کول دا جدا فرض نصیبا مفروضا حصہ دا مقرر کړی شوی او بعض خلک داسې وکي چې اسی پنوم باندې څور کی لکه مثال په تور باندې ته کروڑاو جایداد او خاصه حساب کتاب سپېسې دي بانکونو کې سچ دې دکان او گاړو حساب کتاب دې صد سامانونو حساب کتاب دې او سزمکی دي صحیح ده دیسو کی دا غیلور خور لچ دی هغه اسی 15000 لزر 15000 روپے ورکی او هغه نو ټول حساب کتاب دا نارینه ځان لوي دم ظلم دی نو ځکه نصیبا مفروضا حصہ دا مقرر کړی شوی جاهلیت والو طریقه وا خذل به میراث کی سنور کولا ماشومان له هم نور کولا شل ګډ وړاند او کاڼه دی له هم نور کولا هغه بداوی چې بس میراث باغ چاته ملاویږي من اخذ بيده السيف چا چې په خپل لاس کې تور راغستی وي یعنی څوک چې موږ جنگونه منګونه کوي هغه ته ملاوي لالا کان وتا د نور ته نه ملاوي نو دا یو ظلم دی چې دا غینا من راغلی دا ولی وجدا دا چې دا نفلونه کول دا آسان کار دی نفلی روجی نیسل او دا عبادت وغیرہ خو حرام مال ته ټینګېدل ګران کار دی ډیر غټ غټ شیخان یعنی سوپیان او ګيري او دا ځان ته بسوي حاجی صاحب ها منځونه وکي رومبي سب کې ولاړی هغه به لور خور لای سور نه کی هغه به ایسه هغه بندي کی پلار مرشو د ایرونو ځان سره یې سی واغسته او خین دې محروم کی نو دیو چې دا یو مسله ده کچرته کې د حجی سے و د بلچا د دې خپل خیندو اعمال والے حق وهله ده او منځونه کې عبادتونه کې خوشاله دي حالانکه حدیث کې سره راغلي چې د حرام خور سړي عبادت نه قبلي ګډه ته په مخ آرام اچي او ځان دې خوشاله کړي چې زه خو تلاوتونه کوم او ذکر کوم او عبادتونه کوم تا ته پته نشته چې حرام خوري دی وکړه بیا د عبادت نه قبلي دعاګانې نه قبلي نو دیو جنا ډیر خیال ساتل هغه پکار دي مما قل منه او كثر آیت ترجمه هغه بیا وره بل دې کې دا مسلوم یاد ساتل پکار دي بعض خلک چې د جایدادونو کې خو څور کی لکه مثال زمو کې دي هغه کې څور کی خو لیکن نور د هغه سامانونه دنیا شه مثال فریجونه دی او واشنګ ماشين دی او قسم لوخي او دنیا سيزونه دي دا هم تقسیمي ناغه پکې یو په قبضه وکي چې بس هغه پکې له حساب کې نه راول نه چې کوم منقولي مالونه دي او غیر منقولي مالونه دي پاغه ټولو کې با برخه کیږي او حساب ورکړي کیږي او کله دا سوشي رسونه رواجونه کوي وې خیرات بکیږي او ولک روپۍ په خرچه راځي ته دا خیرات د کم ځای نه رااله پکې دا یو پیغمبر چې د خپل پلار په صدا سي خیرات نه کړي دا زمونږ د خلک چې کوم کوي یو صحابي نه کړي
خپل پلار پسې خپلوانو پسې چله میخه راوله او څنډه راوله غوا راوله غوی راوله حلالې کا او خلکو له دعوت یې ورکړه د خلکو د ایصال ثواب طریقې د سره نه ده پیژندلې هغه مال دغه کې نو هغه څه وایي د ټولو مال پکې وایي د هغه زنانو معلوم پکې هغه پکې لاړ هغه ټول مال هغه دغه کې خرچه کې نو دې خبرو ته ډیر خیال ساتل پکار دی اول ایصال ثواب پیژندل پکار دی ایصال ثواب وایي ست تا چرته کوې وکنست تا چرته چاله وبو لین ورک خرچه دې خپل وکړه او چاله ورک چاله دې کور واغست چرته مدرسه او جمعات دې جوړ کو چرته چا باندې دې علم داغه خرچه دې اوچ تکړه چې بس ته علم کوا خرچه او پتا باندې کو د چا قرضې دې خلاص کړي څوک بیمار دې داغه علاج دې کو هغه خرچه دې اوچ توله هغه الله صحتمن کو دې قسمه معاملات ہوتا صدقه جاریه کتابونه ولیکل او هغه تقسیم کړي شول تانه چې بس می خدرا واستله او وسوي درون خیرات یو کو دا درون خیرات کې چرته خکار وې او نستانه زیات په دین باندې مین چې د صحابه وغي بکړې وې او ستانه زیات په دین باندې مین چې د پیغمبرانو هغه بکړې وې ولې د داوود د سليمان عليه السلام پلار مرشه نو دا هغه په ژوندۍ کې داوود عليه السلام مرشه او سليمان عليه السلام بیا بادشاہ شو نو بادشاہ او دمر درون خیرات به کړو چې چا به کولې نشو سليمان عليه السلام له چې الله کوم بادشاہي ورکړي وا داسې بادشاہي خو الله تعالی نه ورکړي نو کاغه کون هغه دمر خیرات کړو چې چا به نشو کوله خدا شته نه ته ته پلار پسې داسې وکړاو اول طریقې پیژنې او بیا لا بل ظلم پکې داو شي چې دغه کې مال کې بیا سوالې غرضی او دیر شرزی بعد چې ده قبر په خینو پاغي دنیا پاغي جدا خرچي او دا حساب کتاب دا جمیش په دا سولېختی دا ما درې ما خامې ده او دا درې ما دا کال شپه دا کال خو پکې جوړو سرورو کم شو وډیو ځاو کې باز پکې داخله اسخات ته هغه ترا توشي وې دا روجي او منځونه ته چې کم پاتې شي هغه په بخي نو دا په ګوړو او په صابونونو باندې نه بخلي کی تا ګوړو او صابونونو راغستې دي ماتا ته در بخلي او ماتا ته در بخلي په دې باندې کې دا دوکي کوي نو هر څه کې خیال ساتل پکار دي دا بیا زنانو چې د سره د درسونه باوري او دغه باوجود چې دنو وې پلان کې سپاره را لګلې چې دا یو سپاره پکې تو وای دا خطونه کم ځای نه راغلي چې یو سپاره تو وای او دو سپاره دی هغه وای پنځه هغه وای او یا یو ځای کې راجم شي ټول سپاره وای شي ته دا وای سپاره او ختم یو کو دا کم ځای کې ولې د پیغمبر په وخت کې سپاره نه وي د صحابه په وخت کې هغه به راجم شي او هغه به چته داسې ختم کړو هغه خو نه دی کړی نو دا اوسنی خلک ډیر مړنی شول په دین باندې او ډیر مهین شول چې دی وایي چې دا ختم دی نو دا ختمونه نشته دی کې د نزان ساتل پکار دی مړی ته بد دعاګانې کوي ما تاسو یې صالح ثواب چې کوم جایز طریقې دی هغه کوي صحابه چې څنګه کولې یو صحابي راغله وي حج نه کړي نو اسلام ته یو کدا غي د طرف نه نو حج یو کو د مور پلار د طرف صحیح ده دغه رنګ کوی وکنهستو دوبو نو هغه کوی نه چې سوره پورې خلک وبو استعمالي هغه ثواب ده نو د ایصال ثواب طریقې خلکو نه دی پیژندري او لګیا دي او دا ټول رسمي دغه ډیر پکې وایوم وير موږ ته پته ده چې دا شی نشته دی او دا خو بیا خلک وی را پسې خبرې کوي مالک د خلکو نه یریږي او د الله نه یریږي الله د توي مکوا او خلک د توي وی کنو ته د خلکو نه یریږي وی کی او الله چې توي مکوا نو ته هغه د الله د خبرې اړو او د الله او د الله د رسول خبرې اړو لحاظونه کی او وی کی نو دا په دې باندې ور سره نه خلاصيږي چې یاره ما ته پته ده نو پته دا بیا هم کې دا خو بیا ډیر نقصانی کار دی او سره جاهل دی نو خو ځا جاهل دغه جهالت باندې براګيريږي چې لکه تا په ولې نه حاصلوله الله د لسترګې درکړې وي ذهن درکړو غوګونه درکړو جبه درکړې و نو تاولې ځان نه په دین باندې او چې سره خزانه په کړې او دغه باوجود بیا غلطه کوي
نو دا غوره دا جاهل سړی د ګنا نه زیات ګناګاری کی سړی نو ډیر خیال ساتل پکار دي په دې باندې او بیا اکثر د خیراتونه یا د سود د پیسو یا د جوارو د پیسو او د چرسو د پودرو د پیسو یا د شرابو د پیسو خیراتونه او د خلک به تناسي او خوري به نو ډیر یې پکار ده د رب العالمین نه نصیبا مفروضا راشي صحیح کارو کوي صحیح پورا حصے ورکي الله او د الله رسول چې سویری هغه وکي په دې باندې روان شي بس کوي د خپل خوخي ژوندۍ او ډېر تیر کړلې هغه پریګي دی او اوس په موږ دا وو چې نن نه بعد موږ داسې ژوندۍ تیرو چې الله او د الله رسول وي داسې ژوندۍ به تیرو دې ته اسلام وي اصل کې للرجال د پارا د نارینه او د پارا د سړو نصیب برخدا یصدا مما دا غمالنا ترک الوالدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او د خذو لپاره نصیب برخدا یصدا مما دا غسنا ترک الوالدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو مما قل منه دا غمالنا چې لګوي او کثر لګوي منو د دین او کثر یا ډیر وی نصیب مفروضه صدا مقرر کړی شوی دیو جنا دا مسله ده رسو ان شاء الله تفصیل سره اگر راضی ک بالفرض پلارو لګي د مړ کېدو او دا وی چې بس د لونو لمار سکړی دي کاله می ول کړه او وادونه می کړی دا واغه او بس غیله وسنور کوي او تاسو خپلو کې دا تقسیم کړئ نو چې پلار مړ شو په دې وصیت به عمل نه کوي دا وصیت حرامو دغه وخت کې کڅوک نو کداغه وخت کې څوک موجود نو پکاري ولا چوتوي چې کاکا دا وصیت ته صحیح نه ده خو دا تاسو کې ځان ګناګار قبر ته نزدیکیږي مرګ در روان دي او ته دا خبرې کوي بعضی ظالمان ګوره په دغه وخت کې غلطي خبرې کوي زما د پلاني زویله په کې سنور کوي او ما پسې به جړاګانې کوي او زما قبر به بخوي او دا پلان کې به زما کټ ته نه را پرې دی زما جنازې ته نه را پرې دی الکه اخرت تروانی او ته دا خبرې دغه وخت کې چې د غړي وړي خبرې هغه کوي قبر بوخ کا او دا او کدا نو بل فرض که دغه وخت کې څوکینو ته وي چې دا وصیتونه مکوا خو که څوک نو او هغه مړ شو دغه اولاد به بیا هغه چې کوم وصیت د الله او د الله د رسول له حکم نه خلافي هغه وصیت به د مور او پلارونو نه پوره کوي ته ودانو چې زما د مور وصیت دی او د پلار وصیت د مور او پلار وصیت ترستو دی د الله او د الله رسول خبره مخ کې ده د مور او پلار خو ستاسو لپاره الله یو سبب پیدا کړی دا غي نه ته پیدا شوي اصل خو ستا خالق ستا پیدا کونکي الله دی ستا مور او پلارون الله پیدا کړیو الله داغي رب او الله داغي خالق دی مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا صدا مقرر کړی شوی